څومره زمانہ یا څومره وخت مراد. بیا زړه کې ما ته راغله چې یاره دا اشتباه ته خو 15 تفسیر ما ورپسې کتلي 15 خدا خو بلا خبره ده. ما کله کله د طالبانو ته زوی ما چې تاسو د کتاب د کتو په تماشا نه یې پوښي چې په دې تماشا پوښي یو ځل په دنیا کې به بل تماشا خوند درنه په دنیا. لکه رحمان بابا وی چې داستا په تماشا یم خبر شوه نور خبر په تماشا د عالم نه ستا په خوند چې خبره من دنیا کې لا بل خوندم چرته شتا. بیا وی چې د یار د خط او خال نخي پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خو کتاب کې د یار د خط او خال نخي. تفسیر یو واقعو لیکل چې یو سړی دی یو سړی سره دوستی ده تعلق ده او دومره ګیره دوستی ده دومره ګیره چې حد په تمام دی او دواړه دوستانم دی او دواړه بزرګانم دی او اولیام دی. دا یو یاري چرته تلو چراغ نو دابل مړو چې مړو چا ورته وی چې دوست مړ دی وی مړ شو چې نو ورنه نه و د پکاټ کې پروت دی نو د خپل ته ورته ودرې ورته وی چې سروسی مینا بسارا میروی سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی او زما دړ سره دومره بے وفای چې بغیر زمانه روان شو یوازې لاړ دې درد ته ګوره دې عشق ته ګوره. زمونږ استاد هم دوستان آشنایان شته دوستان خو خیر د مارخ پدا دوست موز خو نشته. ما ته هغه ورځ یو سړي وویل ستا خولې نه ما په عمر کې دوست ټکی نه دی اورېدلی. تا چاته دا نه دي ویلي چې دا سړی زما دوست دی؟ نه په تقریر کې 2 لکه تقریرونه ما ستا اورېدلي نه مجلس کې مې چېرته واورېده چې دا پلانی مې دوست دی. دا وی چې دا مې اشنا دی دا دوست ټکی مې نه دی اورېدلی. دا ولې؟ ما وی چې از چې چاته دوست به ووایم نو هغه خو به بیا داسې چې د رحمان بابا دا شعر مې ورته بیا وویل چې که د سر خندل دشوار دی ما او تا ته دا په عشق سهل کار دی دشوار نه دی. که دا سر قربانول ما او تا ته ګران دي که نه خو په مینه کې دا د سکنټونو کار سکنټونو. دوست زه دې ته ویم چې سعد ابن ابي وقاص په یو جنگ کې جنگېده او پیغمبر ورته ولاړ دی او ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص توره په لاس کې ده په مرګ سینا اچي سړی خو ځان بچ کوي او بل وایي کنه سعد ابن ابي وقاص په سینا ورچي په توره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې ورمنډه کړه
او سعد ابن ابي وقاص په دې املا دا سه ټپ وای ورته ارمي یا ابا سعد فداك ابي و امي ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. پیغمبر چې چاته وای چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي دسه بس حقوقي مالزه دوست دیتا وی بیا سات چې په دې جنگ کې شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی ورته ودرېد صحابه ته وایي چې اهتز له عرش الرحمن نن د سات په مرګ عرش جاری تاسو پوه شئ دوستی داما داشتنه او بس اشنا ان یو کفته او کلیده او وطن دې که تاسو چې واده تلار شي څه چل دی یاره مړې ژوند دې یا جنازې تلار شي مړې ژوند دغه کوڅه ډاکټر مونږم کو تاسو هم کوي تاسو پوه شئ بزرگ ورته ولاړ دی او ورته وایي چې سروې سي مینا بسارا میں روی سخت بے مہری کے بے ماں میں روی دمرا لوی بے وفائی دی وکړه چې بغیر زمانه روان شو بیا ورته وایي چې اے تماشا گاہ عالم روئے تو اے تماشا گاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو بستا د مخ تماشا کوله نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شې نو یارې ورته د جنازې نه لاس راوویست اوس مړ او د جنازې نه لاس راایستل عزیزانو دا کرامت دی او کرامت بعد الموت دا حق چې لاس راوویستو دو ولا لاس ورکولو چې لاس ورکولو هغه څومره اولیاء چې ولاړ هغې دی ونیو او وی چې که لاس ورکوس دنم ساو تاسو خیال را عزیزانو تعلق او رابطه هغه دې ته وایي که بیگا میں یو شیر کتو رحمان بابا وی چې کم کلام چیز بیتا لچا سره وکړم کم کلام چیز بیتا لچا سره وکړم سلطو بی دی په هغې کلام زمان بیتانه چې زه چا سره خبرې وکم کنه نو پاغه خبرو دم زما سلطو دی تانه بغیر به زبل چا سره خبرې څنګه کو او زمون خبرو ته وګوره تانه بغیر به زبل چا ته ګورم څنګه تانه بغیر به زبل څوک اورم څنګه تاسو خیال را عزیزانو عرض میں دعو چی دو دوستان او دوارا صحابه دی صحابی اغی ته وی چی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا غسترګې لګی دي اوس دا کوم قسم سترګې دي نو توبه مې دي یو سره خپلو کې په څه خبره خفه شو قسم یې وخوړ چې والله لا اکلم معك حين
والله که تا سره یو حین خبرې وکړم حین چې دوه درې ورځې تېرې شوې سړی پښیمانه شو خو ما دوست د سره به څنګه خبرې غرق لیونی شو راغ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ صاحب دوست میں دے داو قسم میں خوڑلے چی یو حین بدر سر خبر نکر سو تباکی گم مرم ابو بکر صدیق سے فتوہ ورکڑا چی سلویخ کالا باور سر خبر نکر دا حین مانا دا سلویخ کالا وی واو او عزت یار په دیدن زکه شتابی کړ چې د عمر بقا نه وینم ترکار الکه او به ګوره کنه تلوار زکه کوم چې کال پس وعده را کړی ده نو کال پورې بجوند ایسو کی کال پورې بجوند دې تسلی ونشو راغ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ السلام علیکم وعلیکم شو صاحب یو مسئلے تپوس دوست میں دے قسم میں تے خورلے چ لا اکلم معک حینا یو حین بدر سره خبر نکون حین حضرت عثمان ورته فرمایل چې تر مرګ به ور سره خبر نکون د دې حین دا معنا ده چې تر مرګ به نور پټو کونو حضرت عثمان ام پزے پریخو ابو بکر ام پریخو حضرت عمر ترا جاڑی سیب تباش حلق تو حلق سچل دے ودا چل دوست نے میں قسم خوڑلے چی حین بدر سرا خبر نکم سو حضرت عمر وے جاڑا ما زتر ما خام ور سره مکا و بیا کوا خوشحال شو ډېر اړه خیالو کو چې تر ما خام هم ټیم ډېر دی پیغمبر نه تاسو کا کې دا غینم لګم مخ کی راغه اوس دا خوند او مزا اهل حال خلق کوي چې د پیغمبر د مجلس په څومره خوند او څومره مزه به اوس شیخ سادی تیر شوی هغه وایي چې مجلسونه خو ډېری لکه زمونږ د زمانہ کې وګوره زه دکان کې ناشته مجلسی تاسو اجره کې ناشتي سو بیٹک کې ناشتي سو کابلای کې ګرځي سو د شپې سچ کوي شیخ سادی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا یو گھنٹہ دا اہل دلو پا مجلس کے کیناستا اہل دل پی جنے اهل دل تاسو زماري تقریر ته پیمانه چې چسپو مسکو ترازی خبره نه پوهیږي اسی خوان دلی نو ما دا خبره چې ووري تاسو لږ داسې ورپسې وګرځئ 'چې د اهل دل چاته وایي. 'چې
دالی دل سمانا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا د نیکانو په مجلس کې یو غنټه کې ناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب یو د نیکانو په مجلس دیکھو ګوره مکه نه چې هجرت کېدو مدینه منوره ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې دریش پی کړي غار ثور سکال یو اجی تلو د اغا زه کانه ما تروړې دي چې په کم زید ابو بکر پتون پروتو د پیغمبر سر په پروت ابو بکر ور سره په غار ثور کې هغه داسې پتونی خو دلته پیغمبر په سری خو آرام په مدینه کې حضرت عمر او ابو بکر تا چې ابو بکر ما چې څومره عمر د پیغمبر د دین او د خدای د دین خدمت کړي او پیغمبر د پاره می سر په دوله ګولې و ابو بکر زما دا ټول نیکه توالا خو غار ثور کې چې ستا په پتون د پیغمبر سر پروتو ا یو غنټه مالا یو غنټه ابو بکر ورته ویلی چې اے عمر د غار ثور د پیغمبر سر زما په پتون غنټه خو څه کوي چې یو منټ به د خدای په ټوله خدای ورني یو منټ